سوق يمن طرف تلار سوق عراق طرف تلار سوق ماورا النهر تلار سوق شام تلار سوق افریقی تلار سوق مدینه منوره کی پاتې شو سوق مکه مکرمه کی پاتې شو هغه خلک سره داسې پالي شو حضرت عباس رضی الله عنه زامن دي حضور صلی الله علیه وسلم سنت کرو اور حضور صلی الله علیه وسلم ډېر محبوب کرو عباس رضی الله عنه زامن یو حضرت عبدالله ابن عباس یو حضرت المسلم ابن عباس یو حضرت مطرف ابن عباس یو حضرت فضل ابن عباس بحجة الودان بس یو لار حضرت مطرف دا په افریقا کې دی څه شو کار دی الله دې دین د خدمت لپاره دی حضرت بشم جنم دا مزار په ازبکستان کې په سمرقند کې تیر کال او پیسې ورغلي په سمرقند کې موجود دی بشم ابن عباس دا په سمرقند کې پریوت حضرت فضل ابن عباس دا لار شام ولار اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ طائف کے مکہ مکرمہ نے 80 کلومیٹر لري طائف کې پریوت دا یو نور او پلار بچی تنور چې هغه رسول جدا شي بیا سره د ملاقات بیا د قیامت پر سره ملاویږي او بیا په جنت کې سره ملاویږي دا مهنت او دا پاري په دې دین باندې شوی دا او ډیر علماء ما خبره وکړي چې کله تاسو علماء او تابعین او تابعین تراجم ګورئ باوی احوال ګورئ ډېر مبارک دي چې د حضرت ثابت بنانی رضی الله تعالی عنہ تابعی دی هغه مبارک راځي چې قد افنى عمره عند انس بن مالك طول عمر فناك ختم على انس بن مالك رضی الله عنه د طالبانو دوام د تاسو شپږ کاله وړاندې تسنګي حضرت ثابت بنانی درې کاله د انس بن مالک رضی الله عنه خدمت کړې او بیا څه حاصل شوی دی امام مالک صاحب په شاګردانو کې محمد ابن وهب هغه مالک راځي چې قد افنى عمره عند مالک امام مالک سره هغه ټول عمر فناک ټول عمر ختم چې دا شاګردانو ته پوښتنه وکړه چې دا امام مالک سره څومره وخت تیر کړی او چې په 30 سنه سره پاسه فکم څلور کاله ما د حضرت امام مالک سره خدمت کړې فرمایي چې دا دې څه ذکر وی چې ما ته لس کاله علم ذکر وږي کاله ما ته وښ کاله ما ته ادب ذکر او بیا ورته وایي چې کاش چې دا باقي وښ کاله هم ما له ادب ذکر ادب څه شی دی ادب دی معاملات اخلاق ژوند جوړول د ګاونډي سره د پلار سره د مور سره د خور سره د کلیواله سره د دوست سره د عالم سره د شیخ سره د شاګرد سره د معاشره سره د مسلمان سره د کافر سره دا ژوند په څنګه تیری دا ادب فرمایي چې کاش چې ما دا ټول ودرس کاله د هغه ادب زده کړی وای اجرونو نو دا خلکو علم ممکن اورته په مسله څه شو مسله دا شو چې مونږه نیم ولیانو ته پاتو چې دا نیم ټکی ویني او څوک په لاسونو کې ولا شو څوک په څلوي باندې کې ولا شو دغه علم مونږه تباہ او برباد وځو امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې څلور درجې وی علم یو درجه دا چې اول چې څوک د علت د یو څه کې وایي او وایي چې دا څه چې ما سره د بل چا سره علم نشته دا اوله نه کوي د علم فرمایي چې نقش څوک کې نور په د علم کې ورننه وځي دویمه درجه د علم ته ورسي هغه وایي چې مالم خدای علم راکړی دی او نور خلکو له ورکړی چې بیا درېمه درجه ته ورسي او درېمه درجه ته هغه وایي چې مال خدای لږ څه راکړي د نورو خلکو له خدای باندې ډېر علم ورکړی امام شافعي صاحب فرمایي
چې کله څلورمې درجې ته ورسېده علم نو بیا وایي زما سره خو هېڅ هم نشته هر څه د نورو عالمانو خلکو سره دي انکساري پکې پیدا شي عاجزي پکې پیدا شي تواضع پکې پیدا شي او تاسو یاد لرئ د علماو ته اکثر وایي د خپل مجلسې چې تکبر الله تبارک وتعالی ته ډېر ناخوښه دی که تکبر الله فرمایي دا د ما چادر دی د ما ردا ده داسې ما د چا واخېسته زه به هغه راغورځومه داسې ورتلې راغورځومه او زه د چا پروا نه کوم حدیث مفهوم دا دی تکبر ډېر بد دی خو هغه تکبر چې د هغې تکبر بنیاد تقوا وي نو زه خو ډېر پرهېزګار یم زه خو ډېر متقي یم او زه خو ډېر نیکعمله یم دا نور ټول بدعمله وي دا تکبر چې دی دا ټولو نه بدترین تکبر دی دوه سجدې د لوی نه کوي دوه ټکي مې په تسبیح باندې لرې ویلي او بیا وایي دا ټول دوزخیان دي یو ځای چې دی د جنت ټیکهدار یم او دویم چې کوم تکبر دی هغه تکبر هغه دی چې چا سره د علم د وجې نه راشي زه خو عالم یم او دا نور جاهلان دي ما له خدای علم در راکړی دغه نورو نه نه ستا علم څه پته لګېږي ستا د علم تا سره هلته هغه ځای چې تا ته په دغه علم باندې څه انجام ملاوېږي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د معراج په شپه باندې ما په جنت کې یو طایفه یو ګروپ ولیده چې د هغوی ژبې دا د اور په کنجانو باندې کټ کولی شوې فرمایي چې ما تپوس وکړه د جبریل علیه السلام ته چې دا څوک دي راته وویلی شو چې دا د ستا امت هغه عالمان دي چې علم یې کړی او عمل یې ورباندې نه نو حاضرینو الحمدلله دا علم او دین چې موږ ته رارسېدلی دی او دا سوریزو کلي کې مدرسه ده او بېشماره دا مدرسې دا جوړې دي او آبادې دي دا د الله تبارک وتعالی هذا وعدنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون من بشك ذكر كتاب لكن غالبا وإنا له لحافظون أو به حفاظت بندوبست لا ما قرأ بحر كلمة لما كل خلق نخكر تياريجي أو ده دين حفاظت أو تكتيب لا برابر زمواري الله تبارك وتعالى لكن سيف بدل الكوشش بدل سيد خير وبركة باجي وما علينا إلا